بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحال وئ. زه یم ډاکټر جاوید اقبال خاکسار. من خبره کړې وه مخکې د بواسیر باره کې. زمونږ رونو خویندې تپوس کوي چې د بواسیرو څو قسمونه دي. نو د بواسیر 3 قسمونه دي چې په هغې کې ایکسټرنل، انټرنل، پرولیپس چې کوم دي نو دا بواسیرو په قسمونو کې شمار دي. د انټرنل بواسیر دا عموما د ډکو متیازو په کولمه کې دننه وي چې دا ډېر تکلیف نه ورکوي. بل ته ایکسټرنل وایي اساس چې د نوم نه هم ظاهره ده، یعنی دا د ډکو متیازو د کولمې نه بهر د کولاوېدو په ځای کې وي. دا عموما ډېر تکلیف ده وي. بل ته چې کوم دی نو هغه پرولیپس وایي، دا هم انټرنل بواسیر وي خو د ډکو متیازو د بهر حصې ته را رسېدلي وي، نو دې ته پرولیپس ویلی شي. او که تاسو ته د نور قسمه مرضونو د معلوماتو ضرورت وي، موږ ته په کمنټ سیکشن کې ضرور د هغې آګاهي راکوئ. موږ به تاسو ته د هغې راهنمایي درکوو.